سلام علیکم ټولو کورمیوال وړونو ته د سید نجیب طرف نه سلام وي. کورمیوال وړونو په موبایل سکرین باندې تاسو به د یوه ورور ویډیو کس وي څه نما یې ذوالفقار حسین دی، مشهور په بوټو باندې دی. دغې ویډیو کې هغه د قوم مشرانو ته کوم پیغام ورکوي. ودینه مخکې کوم هغه ویډیو کړې وه، هغې ویډیو کې هغه د قوم مشرانو په مطلب موږ به داسې وایو چې غلطۍ څه کومې پیغام یې ورکړی و یا کوم میسیج یې کړی و، نو هغه دپاره دغه یو بله یوه ویډیو شیر کوي. خو دغې ویډیو کې هغه څه ویلي دي تاسې ټولو وړونو ته ریکویسټ کوم چې د ویډیو ما سره په راوکسوئ. و هغه نه بعد څو خبرې زه خپلو د قوم مشرانو سره کوم، خپلو ځوانانو سره کوم. د بټو ورور ویډیو لږه وکسوئ، نو بیا دې په باره کې بیا مزید څو خبرې زه تاسو سره کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. مو کورمیوال وړونو السلام علیکم. خدای مو خوشحاله بوسته که درمن عزتمن اوسئ. د یوه وړه غوندې کې ویډیو کوم. ویډیو مقصد مو دا دی، څو مونده وړاندې مو یوه ویډیو شوې وه، حالات داسې و چې ویډیو چې کله مو ولیدله، مو چې کله د خپل مشران د درمن عزتمن مشران سیدان پښتانه لکه هغه کې ولي سید و، سجاد سید و، ایم پی ای و، ایم این ای و، انجمن سیکرټري و، هغوی منځ کې چې کله مو نظر سپلو ولیدلو، نو خدای شته مو نه ډېر سخت باد ولګېد، صرف مو نه ټولو کورمیوالو نه باد لګېدلی وي. خو بیا به هر حال هغه سنیانو وشندو مشرانو خامخا به مو مشرانو سره کېناستل. خو مو ویډیو دغې وجې نه چې کله مو دا ولیدل، مو مشرانو نه صرف دا ګیله راغلله چې کم از کم سنوست به وي. دروغ به ورته ویلي وو، هم حکومت هم دوی ته سر عام مطلب شیعه کاپې نارې لګوي او قرآن آیتونه ورته پیش کوي چې شیعو سره جهاد واجب دی، هغه دی دغه دی، شیعه واجب القتل دی. نو چې جذباتو کې انسان دی غلطي ورسره کېږي. نو بیا مو لږې څو خبرې تیزې شوي وي. خو زیان دغې کورمې بچا یم، دینه وړاندې دغې کورمې په سر مو لاس کوله مو پرري کړي دی، ولاکن دغو مشرانو کې هېڅ وای مو غام کړی وي. نو بیا هغې ویډیو په باوجود بیا ډېرو خلکو مو ته ډېر غلط میسیجونه ورکړه. اوس یوه ویډیو مو ولیدله څه مو چې کړي دی که نه، ښه نه دی مشکله. حالانکې مو خبره فیصله شوې وه، دلته یو ډېر قدرمن عزتمن سړی و، د خبرې تر نوتې و، هغه مو ته د حده پورې هم ورسې وایس میسیجونه شته، د حده پورې هم ورته ویلي وو چې انده دپاره تو ته چا میسیج وکړو زه د وش کاکاټ ذمهوار یم. مولا بلکل صحیح دی. نو مخکې بیا مو ته میسیجونه وکړه چې داسې چال وکړه ته ویډیو وکړه ته مو اپي وغواړه. مولا بلکل یې کوم، نه دی مشکله. ایمان دو مشران دي، قدرمن عزتمن دي، ولي صاحب سجاد صاحب صرف میا مریدانو سیدان نه دي، د دې لور خلکو سیدان نه دي، موا سیدان دي، مو ته قدرمن دي، مو ته عزتمن دي، همداسې مرکز والا دي، تحریک والا دي، ایم این ای دی، ایم پی ای دی. ښه زه به دا وایم مشر نه څه غلطي وشي، کشر د قدم موسیقیګه دي. نو اوس مو څه غلطي شوې ده پکار دی دویم موسیقي قدم کېده، یې مشران دي. خو به هر حال او د ویډیو کې زه یوه بله خبره کوم، هغه سړي مو څه خپله وعده کړي دی که نه، څه ته څه ویډیو وکړي هغه قاس باتونه مو وپي غواړي څه چا ته زیاړې کړي دي. نو لوره بس دا مو خبرې وي، مو نه که چا دې له زري شوي وي سیدانو کې، پښتنو کې، ولي صاحب میا، سجاد صاحب میا، ایم این ای دی، ایم پی ای دی، سیکرټري دی، ورسره څومره پوش والی مو جرګه لوړه دی کور ته، ټولو نه پوش والی زه مو اپي غواړم. تاسې مو مشران یو، خدای مو خوشحاله باسته که درمن عزتمن اوسئ. خو زه یو ریکویسټ ته کوم مشره، لږ په کار دی چې تاسې یا لږ دغو خلکو حیثیت آینده دپاره که داسې پیش تو پیش تاسې ورسره کینوئ، په کار دی دغو حیثیت تاسې لږ حکومت ته یا همداسې مخامخ ورته ووایئ که نه. لوره زه به یو وارې بیا وایم چې مو ته ټول قدرمن دي، مو ته ټول عزتمن دي، خدای خوشحاله باد ساته. بس انسان دی غلطي ته نه کېږي، انسان غلطیونه جوړ دی،
خو په باوجود بیا مو ته ډېر خلک ډېر غلط میسیجونه مو تر کړي وو. خدای شته د څو ورځې کېږي نه دي شوي، خو 2-3 ورځې تېره وشوه. اوس دلته بیا کسې دا یو کس بیا ډېره غلطه ویډیو کړې ده، ډېره غلط الفاظ استعمال کړي دي که نه. خو خیر دی، زه نه غواړم چې ما په سر کور مې کې یو نیم حالات خراب شي. یا ما ویډیو دا مقصد اوس دینه وړاندې ما ویډیو کړې وه چې ما په سر کور مې کې حالات خراب شي، یا ما حالاتو خرابولو لپاره دا ویډیو کړې وه. خدای اهل بیتو ته پاتې دی. خوشه زړه مې ډېر درد وکړو چې دا عید نظر سیف الله مو خپلو قدرمنو عزتمنو مشرانو منځ کې ولیدل، نو ډېر بده نه ولګېدل که نه، ډېر زیات بده نه ولګېدل. ویلې ایمو مشرانو حیثیت دا برابر نه دي که نه. خو بیا به هر حال وشه اوس څه شوي دي. زه بیا ټولو مشرانو نه و دین علاوه سیدانو پښتنو نه ټولو کورمیوالو نه زه معافي غواړم که مونه څه غلطي شي معافي کوئ. ورا باید دا وړه غوندې کې مو ویډیو وه ورا مولا حسین دی مو کور مې نراخ مکی بادشاه د کربلا مو ته کور ما چو خرپوي هغه د خدای تبا برباد کړي. لوره یا علی مدد مولا علی مدد. نجی وړونو ویډیو به تاسو لیدلی وي. دغه ویډیو کې واضحه دا خبره وکړله چې کوم د اهل سنت هغه مشران چې هغوی همیشه دپاره د شیعو لپاره ډېر زیات سخت لفظ استعمال کړی دی. همیشه د شیعو لپاره کوم ډول ویډیوان یې هغوی شیر کړي دي، هغوی ویډیوانو په نسبت باندې دي دا خبره کړې وه چې یاره د موږ کوم مشران نه ټیک دی، د کوم مشکلات دي کوم تکلیفات دي هغه یوه سایډ ته کېږدو. هغه نه بعد که د کوم مشران اوس موږ سره دغه جرګې کې ناست دي هغوی همیشه دپاره هغوی خولو نه مو داسې خبرې اورېدلې دي، داسې ویډیوان یې هغوی شیر کړي دي چې هغه واجې نه اهل تشیع هر یو کس ته ډېر زیات دک ډېر زیات تکلیف میلاو شوی دی. داسې چال دی وړونو، پښتو کې یو متل دی چې بچه یې که لمتیازې وکړي په پلار لمنې باندې، نه بیا پلار یې چې کوم دی هغه لمنه نه کټوي لمنه مینځي. نه دا وروره د قوم یو ځوان دی، دی به چې د کومه ویډیو شیر کړې وه د خپل کوم مشران و عزتمن قدرمن مشران چې هغوی ناست وه په ځمکې باندې، هغه کس هغه همیشه دپاره همدغو مشرانو په خلاف همدغو شیعو په خلاف دا ناره لګوي چې شیعه سره جنګ کوله جهاد کوله یو عین عبادت دی. دې وجې نه هغه ته دا غصه راغلې وه چې ویلې د ما کوم مشران په ځمکې ناست دي، یو داسې کس چې هغه د همیشه دپاره مو نموس ته عزت ته او ایون وړو بچیو ته هیله نه کوي، هغه دا ویډیوانو کې هر یوې ویډیوانو کې دا خبره کوي. نه پکار دی دا کورسۍ کې نه وای نو بس هغه یو خپل سوچ و یو خپل فکر و یو خپله جذبه و خپلو مشرانو سره مو به داسې وایو چې مینه وه ټیک دی که هغه یو نیم سخت الفاظ استعمال کړی وي نو مو دغې ویډیو په ذریعه د قوم مشرانو نه او قوم ځوانانو نه خاص کر چې موږ کوم هغه مشران چې هغه سید دي اولاد رسول دي هغوی نه معذرات غواړو معافیه غواړو د غرور دپاره او دا امید لرو چې کوم مشران چې کوم دي هغوی یا بس څه وي چې د خبرې ته به مزید هوا نه ورکوي. په کار دی چې کوم د موږ قوم ځوانان دي هغوی خبرو ته به لږ سوچ لري فکر لري که هغوی جذباتو قدر به کوي. ویلي چې تاسې هر یوه فیصله زموږ په سر سترګو قبولوي. په کار دی زنا کس که هغه یو نیم داسې پیغام شیر کړي یا یو نیم داسې مطلب جذباتو نه اظهار یې وکړلو په کار دی د هغه جذباتو قدر به احترام وشي عزت یې وشي. او چونکه دې په خلاف داسې سخت نازب الفاظ استعمالوي هغې مور بزرګوارې ته یا هغوی خور ته یا هغه خاندان ته یا چا ته څه مثال سپک زیاړې کېږي په کار دی دغه نه هر یو کس ګریز وکړي. او زه امید لرم چې هم د قوم مشران د مو څه کوم سیدان دي او اوهرال څومره د مو ځوانان دي دغه ورور ته به دغه ویډیو نه بعد یو ښه نظیر کوي د ورور مخی نظیر کوي. امید لرم چې هغوی به دا معاف کوي. یا نو ډېره مننه وړونو خوشحاله باد اوسئ. ما سید نجیب ته راکړو اجازات مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.